دغه یو شعر دی پکې مسافرو ته خصوصي ډالۍ وي چې چکر چېرته دی ملګرو ورځو د عدنان بیخواله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به یې ټولو ته پته ده چې په منډه کې موجود یم هسې چکر لګو نو چکر چېرته دی ملګرو ورځو د عدنان بیخواله ځکه چې عدنان بی دلته تیمرګره کې آفس دی رابطه ورسره شوې وه نو ویل چې راځئ چکر راولګوئ نو اوس دې وخت کې روان یو د عدنان بیخواله ډېر زیات ګران حمزه بی سالار بی وکیل بی راسره دی موسم هم ډېر زیات مزیدار دی نری نری پشم وریږي نو چېرته ځئ مو ویډیو نه خوند واخلئ ډېره مزیداره ویډیو ده عدنان بی سره به ښکلی ګپ شپ لګو نو چې ویډیو مس نه کړه په دې وخت کې مونږ دا چې کوم خوړ دی دا چې کوم ځای دی نو دا ماښۍ ده نو که د ماښۍ مونږ څوک ګوري نو هغوی ته هم سپیشل سلام خو راځئ چېرته ځئ مو د دغه ویلاګ نه د دغه ویډیو نه خوندونه واخلئ ملګرو دغه ښکلا د غرونو ده او دغه خوندور ماحول دغه منظر نو خپل یو څو شعرونه یې راته رایاد کړل وکیل بی حمزه بی او زمونږ ګران سالار بی او ټولو کتونکو ته د ډالۍ وي چې د ملکنډ په دنګو غرونو مې سندرې کړي د ملکنډ په دنګو غرونو مې سندرې کړي ما ستا د سواد د رنګینو سره خبرې کړي ما چې د دنګو غرونو سر نه ننداره وکړله ما چې د دنګو غرونو سر نه ننداره وکړله ما وایي ځان سه جوړې ما چېرته وزرې کړي کله چې مور مې سترګې پټې کړې او لاړه رانه کله چې مور مې سترګې پټې کړې او لاړه رانه ما خو د ژوند هغه څو شپې سمې نهرې کړي چې مسافر شي نو د کلي هر کوڅه یادېږي دغه یو شعر دی پکې مسافرو ته خصوصي ډالۍ وي چې مسافر شي نو د کلي هر کوڅه یادېږي دغه چې چا کړي خبرې زورورې کړي او مقطع د اخري شعر دی چې دا درته چا ویل چې نوید په ګفتار نه پوهېږي دا درته چا ویل چې نوید په ګفتار نه پوهېږي چې کله یې څه ویلي خبرې ملغلرې کړي